په کتاب کې واقع را نقل کړی ده چې ورځ حسن بصري رحمت الله علیه د بیت الله شریف طواف کولو چې په دغه وخت کې سړی ولیدی چې کجاوه په وژو کې ایشه د بیت الله طواف کوي. حسن بصري رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دا کجاوه پر مځکه باندې کښېږده بیا د بیت الله طواف کوه. دغه سړی ورته وویل چې ای د مسلمانانو امامه کجاوه کې زما مور ده او د 7 کالو زه په خپل وژو باندې د شام نه په دې کجاوه کې راوړم او د حج ټول ارکان په پوره کوم. په دې کجاوه کې دا ناسته وي. بیا دی وایي چې د مسلمانانو امامه ایا ما د خپل مور حق ادا کړي؟ حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ای وروره که ته خپله مور په دغه کجاوه کې د دنیا د آخري کوژده راولې او د حج ټول ارکان ورباندې ادا کړې نو ته به د خپل مور د هغه یو حق پر ځای نه کړې چې ته یو سکند چې یو منټ د مور په نس کې تېروې او په هغه کې مازې پښه وښوروې یا د مور په نس کې نور حرکت وکړې. یعنې هغه حق و چې د مور په خېټه کې یو منټ تېر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې جنت د مور او پلار د قدمو لاندې دی. که تا ته مور او پلار راضي وي نو جنت ته به لاړ شي او که مور او پلار د نه ناراضه شي هغه بیا جنت ته نشي تللی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر یو فرمانبردار بچی چې د مور او پلار یعنی فرمانبردار بچی وي د مور او پلار خبره منونکی بچی وي دی د مور او پلار مخ ته د محبت په نظر سره وګوري نو د دغه کتلو په بدل کې به الله تعالی د یو نفلي قبول سوي حج ثواب درته ورکړي او دا به د په عملنامه کې ولیکل شي. د صحابه کرامو عرض وکړي که یو سړی سل ځواري د مور او پلار او مخ ته په محبت سره ګوري ځکه دا خو ډیر اسانه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو چې سل واره ګوري د سلو حجو نفلي قبول سوي د الله تعالی په دربار کې د دا جو ثواب الله تعالی ورکوي چې د الله تعالی ډیر لوی او پاکیزه دی. یعنی د الله تعالی خزانه پر دا باندې مامور دي. د الله تعالی په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي چې څونه زیات مور او پلار ته سړی د محبت په نظر باندې دغه چهرې ته نظر کوي نو الله تعالی به دغه انسان ته د یو قبول سوي حج هغه هم د الله تعالی په دربار کې قبول د داسې حج ثواب ورکوي. دا صرف د مور او پلار مخ ته کتلو باندې د محبت په وجه باندې که چیرې نور خدمت انسان وکړي دغه به څومره زیات الله تعالی راضي کیږي.